أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تشبه بقوم حشر معهم. ګران وروڼو نن زه غواړم یوه مسئله چې هغه ټیټو حوالې سره دی څو خبرې وکړم. هغوی کې اول دا چې ټیټو کوم تاریخ دی په کار د انسان تاریخ اول دا نوټ کی چې دا ټیټو کله نه راوتلی دی چا نه راوتلی دی. دا تقریبا حضرت مسیح عیسی علیه السلام نه تقریبا 3100 سال نه ونیسه تا 3370 سال پورې حضرت مسیح نه مطلب 3000 کاله مخکې کوم هغه بدشاهان و د جاهلانو د عربو یا مثلا هغه ظالمین و کفار و مشرکین و هغوی به دغه لکه فرعون و شداد و غیره او کسانو هغه به د بدنو باندې دغه نقشې جوړولې، کله حیواناتو نقشې، کله چا پټو، کله چا باندې چې مثلا عشق یو څه حاصل شي هغوی پټوان به لګول. تو دا تاریخ راتللو حتی 1991 دا اوس 35 سال مخکې بیا هغه ځنه ممیز یا هغوی پتلې هغوی جسمونه سره ووتل مخکیني قدیمي بادشاهانو هغوی لاسو باندې دا نقشې موجودې وي. بیا دغه مصر چې ایجپت ورته یایي اندیشان سره منګولا او سره چاینا او سره فیلیپین دغه ملکو کې بیا دا باقاعده ډېر زیات رایج شولو. یوروپ کې آسټریا کوم ملک دی هغه بډرو باندې بیا دغه خلکو بډرو علاقو نه ورو سره څه یوروپ کې دا ډېر عام شو او نن د اخیری کوم د 10-20 سال خیر دغه کې ټولو نه زیات سره رایج دی نیویورک کې باقاعده کمپنیانې نیویورک کې دکانونه دي، نیویورک کې بزنس دی دغه شی او یهودیانو نه راغللو اسلامي ممالکو طرف ته. کنی تو اکثر چې هغوی څومره مثلا رموز والا دي یا مثلا هیروز دي یا اندیشل سره سپورټسمینز دي هغوی ټول وخت کله ګردنو باندې نقچې دي یا بدنو باندې نقچې دي یا چې دي. بهرحال دغه سودان کې هم دا ډېر زیات رایج شوی دی. دغه یو تاریخي پس منظر و. هغه نه علاوه روسه میډیکل رو سره کچېرې وکسي میډیکل رو سره هغه ټیټوز دغه جرمني هغه ایجنسي میډیکل ایجنسي چې هغوی خپل تحقیق کړی دی هغه د ویر کړی دی انټرنیټ باندې موجود دی چې هغه کسان چې هغه سرخ رنګ ټیټو بدن باندې جوړوي هغه نه باقاعده سوزش او د سولې جلد دغه بیماری پیدا کېږي. اندیشان سره بلو یا ګرین کلرز کوم ټیټوز دي صحیح شو بلاو نه برانګه کوم دي دا بیا انسان بدن باندې هغه وبو اله دانی جلد باندې پیدا کوي او دې سره بیا نور جلد هم خرابېږي یعنی ایته جلد کې انفیکشنز چي و هغه بیماری طرف ته سره بیا حتی دا څه ځنه میډیکل ریپورټونه دا هم یې چې دا ټیټوز هغه رنګ واجنه ډیرو کسانو ته د کینسر بیماری هم لګېدلې. که څه دا یو تاریخي پس منظر شو چې تا پیغمبر نه دی کړی ایمو امامانو نه دی کړی. انسان ته پکار دی چې امام نه درس واخله، پیغمبر نه درس واخله، شریعت نه درس واخلي. یو انسان هغه جاهلات بچهانو نه بیا راشو سنن یهودیات کې دا شی مشهور دی هغوی نه زه څه کله یو درس خلم به حیثیت یو مسلمان به حیثیت یو مؤمن واقعا د شرم خبره دی وروره. و اندیشون سره رسول الله دی چې من تشبه بقوم کوم کس یو قوم سره شباهت وساتلو حشر معهم هغوی نه به حسابېږي. که چېرې یو انسان یو قوم په مطابق عمل کوي، لباس کې وي، شکل کې وي، عادتو کې وي، رسمو کې وي، یو قوم په مطابق څه ته یو عمل کوي ته هغه نه محشور کېږي. حتی د بل ځای کې رسول اکرم باقاعده هغه یهودیان چې هغوی به بریتونه ستر کړل ګیرې بیواري کول یا بیکلول هغوی په متعلق ویله خالف المشرکین پیغمبر ویله دغه مشرکینو تاسو مخالفت وکوئ ویلې چې دوی د بریتونه پرېږدي و ګیرې ده کله یې تاسو داسې چا کې بریتونه واړه کوئ چې حتی مستحب دی که څه ګیرې اوږدې کوئ ګیرې پرېږدئ مستحب دی. یعنی رسول الله غواړي چې مشرکینو مخالفت وشي لباس کې رسمو کې مباهلې کې کله ورته ووته ویلې چې هغوی لباس باقاعده هغه لباس شهرت و زیبتن کړی و هغه د سونې و د چاندۍ و شیونه وغیره وغیره. رسول الله 3 ورځو پورې ملاقات ورسره ونه کړو. ویلې یهودیت هغوی لباس پکار دی انسان اپناو نه کړي، یو مسلمان یو شیعه پکار دی اپناو نه کړي. اندیشون سره امام صادق علیه السلام بل ځای کې چې اوحى الله الى نبي من الانبیاء الله رب العزت یو نبي ته دا وحی وکړل ان قل لقومک خپل قوم ته در سره څه وایه لا تلبسوا لباس الاعداء د مدخنو لباس زبتن ما کوئ ما چوئ ولا تشاکلوا بما شاکل اعدائي داسې شکلونه ما جوړوئ لکه څنګه ایما دخنه شکلونه جوړوي. یعنی یهودیت د اسلام دښمن دی، یهودیت پیغمبر دښمن دی، یهودیت د شیعه دښمن دی. زه بیلې هغه کار وکړم زه ویښتو کې هغه سټایل چې هغه مثلا یو فټبال هغه دی څوتي پلیر دی رونالډو هغه یو ویښته سټایل وکړي زه شیعه سبا هغه ورنه زده کړم. هغوی ټیټو شروع کړي زه سبا هغه ورنه زده کړم. وروره ویلې زه هغوی والا وکړم. هغه ما نه اسلامي آداب ویلي نه خلي چې زه هغه نه یهودیت آداب خلم. که څه فقهي لحاظ سره زه دا نه یم چې دا حرام دی، فقهي لحاظ سره زه دا نه یم چې مثلا وضو ورباندې نه کېږي غسل ورباندې نه کېږي.
لیکن مجتهدان خدای لیکلي دي سره مناسب عمل نه دی دغه عمل نه دی یو داسې شی دی چې هغه تو سره قبر ته ځي هغه انده ټیټو دی وروره دا ټیټو دی چې دا قبر ته تاسو هم ځي یو نو هر شی به تاسو دنیا کې پوهچي ونن سبا بیا ځنه هغه اهل بیت نامي یا اهل بیت پټوان وروره انسان جنوب کیږي غسل ور باندې واجب کیږي پیغمبر نه ماده یا امام نه ماده آیا ته توهین نه وکړو کچېرې بل کس د امام توهین وکړي میډیا کې تاسو بلکې ریل کې تاسو ورپاڅېږئ نه پرېږدئ چې امام توهین یې کړی دی دا د امام توهین نه دی چې امام نما یا د امام پټو ته هغه جسم باندې لګولی چې سبا ته جنوب کېږي سبا ته باندې غسل واجب کېږي سبا ته جسم نجس کېږي هغه باندې ته دا نامې لیکلي آیا امام حسین دې کارو سره خوشحالېږي وروره سوچ لږ وکړئ دنیا چېرته لاړله ایجوکیشن څومره مخکې شولو ما تاسې مغای جاهلیت والا شونه ما تاسې ذهن کې پاخه دي او مغا کارونه کوو دنیا بل طرف ته چې نالج طرف ته چې علم طرف ته چې ما تاسې ټوله جهل طرف ته روان یو واپس او که بیا یو انسان خبره وکړي په متعلق بیا الټا خبرې الټا جوابونه الټا کمنټس اسلام نقطه نظر څخه خو لږ وکسه د دین نقطه نظر څخه هر یو کس شای لږ وکسه خدای نقطه نظر څخه هر یو شای وکسه چې خدای دین راضي دی نه دی اسلام راضي دی نه دی هغه کار وکم که بیا نه دی راضي خو بیا نه کوم وروره لهذا پام وکړئ زه دا نه یم چې حرام دی زه دا نه یم چې انصور نه کېږي خو یو مناسب کار نه دی یو مؤمن ته زیب نه ورکوي دغه کار چې هغه یهودیانو کار دی هغه د اسرائیلو کار دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته